هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر تو در قرآن اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رشي بشوق سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بمعلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه حضراتو چونکه زمونږه ملما هغوی را روان دي نو هغوی پورې به چې څه د الله نه مقرری مختصر خبره به زه وکړم باقي بیان به بیا هغوی کوي انشاءالله مونږه د تیر شوي د څو جمعو داسې د علم تصوف چې هغې ته علم سلوک هم وایي هغه تا علم الطریقت و تم وی ایت علم الاحسان وی دا هغه تعریف دا هغه ثبوت د قرآن او د حدیث نه او ضرورت د شیخ په دې معنی سچ الله نه مقرر او خبره شوی و ما عرض کړو چې علم التصوف تعریف علما دا کوي چې هو علم دا علم التصوف دا سه علم دی يعرف بها چې پیجندې شي په هغې سره احوال تزکیه النفوس دا نفس پاکی به څنګه راځي دا په علم التصوف کې خلق زده کوي وتصفیه الاخلاص او د عمل د اخلاص خالص واله چې ستا هر عمل دا د الله د پاره شي وتعمیل الظاهر والباطن او ستا ظاهر او ستا باطن دا دواړه دا چې دنو دا برابر شي بیا ضرورت د شیخ الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اې د الله بندګانو تاسو ځان کې تقوا واچوي تاسو ځان کې پرهیزګاری واچوي تاسو ځان کې د الله یره واچوي او ما عرض کړو تقوا د دو سيزونو مجموعه ده
یو د الله یرا، یو د الله مینه او عظمت. کم انسان کې چې د الله یره وي او دته د ګران د وړوکې نه وړوکې ګناه دته ډېر لوی لګي او د هغې خواته نه ځي. او بل چې کوم دی چې کله انسان کې د الله عظمت موجود وي نو بیا د سخت نه سخت عبادت هغه د سهل وي، د الله د عظمت دړوان دی هغه ته هیڅ نه لګي. دا تقوا الله وی دا بسنګ راځي وکونو مع الصادقین. تاسو چې دنو صادقین سره ولګي. بل آیات کې الله وی فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. او دا ځای کې الله اهل ذکر وي، اهل علم وي. دا هغه خلکو نه تپوس کوي چې هغه ته خپل علم یاد دی او د خپل په علم په تقاضا باندې هغه عمل کوي. هغه خلکو ته څه کوي؟ هغه خلکو ته چې تاسو ته تپوس کوي. او بل آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. و د الله بندګانو اتقوا الله د الله نه ویریږئ. او تاسو څه کوئ؟ تاسو چې دی نو الله سره ځان دپاره وسیله تلاش کوئ. ما عرض کړو چې وابتغوا الیه الوسیله نه وسیلې نه مراد ایمان نه دی، ځکه چې خطاب مؤمنانو ته دی یا ایها الذین آمنو دی. وابتغوا الیه الوسیله نه مراد عبادات نه دي، ځکه چې اتقوا الله کې عبادت راغی نو ایمان او عبادت راغی نو وابتغوا الیه الوسیله الله سره ځان له قربت تلاش کوي چې تاسو په هغې باندې الله سره نږدې شئ. بعض مفسرین د دې نه مراد ځان له یو شیخ کامل وګورئ. ولی په کائنات کې الله دو سلسلې روانې کړې دي. یو سلسله د کتاب الله ده او یو سلسله د رجال الله ده. الله د خلکو د هدایت د پاره دا دو سلسلې روانې کړې. یو آسماني کتابونه الله راولېږل او دویمه سلسله چې الله تعالی انبیاء کرام راولېږل. اوس تاسو ته به داسې ملاو شي چې پیغمبر دی او کتاب ولا نه دی ورکړی او د عالم هدایت پې کېږي. خو داسې نشته ده چې الله کتاب راولېږه او بغیر د رجال نه بغیر د پیغمبر راولېږه. ولې د اصلاح دپاره د رجال الله سلسله ډېره لازمه ده. دې د وجې دا د شروع نه عادت را روان دی چې د انسان اصلاح دا د انسان نه کېږي. نو د خپل نفس د اصلاح دپاره به څنګه چې ستا بدن بیمار دی او ستا بدن خراب دی او ناجوړه دی او ته هغې دپاره یو قابل یو کامله معالج ګوري. دکه رنګې به د خپل د روح د بیمارو د علاج دپاره هم چې دی نو یو کامل شیخ ګوري. او هغه کامل شیخ هغه سره به ستا تعلقي او ته به څه کې ته به هغه ته د خپل د نفس چې کوم ستا
احوال او کیفیات راځي تب داغه احوال هغه کیفیات داغه اطلاع شیخ تک نو چې کلا تا شیخ تخپل احوال مخ ته کې خودل نو ګورا عرب وای نسخه د مریض ای نو ته خپل مریض ته ځان له نسخه نشي تجویز کوله تعالی ما نسخه څوک تجویز کوي دا به روغ سړی تجویز کوي اوس هغه روغ سړی روغ معالج شیخ هغه ته وی چې ستا دا بیماری ده او د دې دا علاج ده نو دویم چیز بیا لازم دا دی چې ته به د هغې اتباع کې اوس یو سړی مثلا بد نظری کوي یا بالماضی کوي یا غیبت کوي خپل شیخ صاحب ته اطلاع ورکړه چې اطلاع ورکړه شیخ صاحب ورته ووایي پلان کې کار وکړي نو اله به د دې اصلاح کېږي چې دی د هغې اتباع او تابعداري شروع کړي دریم څیز اتباع سره سره اعتماد دی چې ستا په خپل شیخ باندې اعتماد وي ټرسټ دی وي پې ګورئ جی زمونږ په دې سلاسلو کې بعض خلک خو د بعض مزاج دای چې هغوی ځان سره د هغوی یو ښه نیت به وي چې افراد ډیری او بس هر چا ته بیعت ورکوي خو عام طور په سلسله چشتیه کې او خصوصا د حکیم علامه شاه شرف علي تانوي رحمت الله علیه په سلسله کې او بیعت هغوی ډېر په اسانه نه ورکوي و ډېره موده پس چېرته بیعت ورکړي زمونږ دا بیګا چې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم راغلیو انو دیتا خپل شیخ صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم په دارالعلوم کې د دی 43 سالو شو چې استادانو سره سبق وي 43 سال یو عمر دی او دا خو دغه پته نه لګیدا 43 سال د استادانو په صحبت کې هغه تیر کو شیخ صاحب سره اصلاحي تعلق شو شل کالا وسره اصلاحي تعلق شل کالا پس وته بیعت ورک منګه حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم زما خپل دای سره د 2000 نه چې دنو هغه تعلق بس من کالج کیو په افغانستان باندې چې حمله وشوه نو پاغي کې کالجان جنو هړتال کې من سټرایک کو پاغي هړتال کې احتجاجات کېدل نو شیخ صاحب دعا کوله بس هغې نه د شیخ صاحب سره ولګېدم او بیا مستقل ما طلب کو جی زه تاسو نه بیعت کوم نو شیخ صاحب ما ته پلان کیله ورشه بعضې بزرګانو چرمکه راغلي په خپله تلي دی ورته ویلي دي خو بس ما یې نه جي زما تسلي نه کېږي بیا ډېره غالبا دا د سن 2014 خبره ده 15 یعنی 14 سال بعد او منګ الله توفیق راکړ نو د حرمینو په سفر کې منګ بارا غار زور ته وغوتو هلته ماته بیا شیخ صاحب بس الله یې زړه کې راوسته هلته بیعت راکړو انو رسمی بیعت نه دی پکار هغه شیخ نه بیعت پکار دی چې ته د هغه په صحبت کې ډېر وخت پاتې شي تا ته هغه د عاداتو پته ولګي او بیا تا ته دام پته ولګي چې ستا استاد شیخ مزاج یو به سره ملاویږي که نه ملاویږي اوس مثلا یو شیخ ته او د هغه مزاج د تصوف د تبلیغ د خالص او مرید چې کوم دی
او داغه مزاج هغه د سیاست او د جهاد دی او دې دوړ مزاجونو کې ډیر ګیپ ته دا نه چې هغه هم د دین کار دی دا هم د دین کار دی خو ډېرې خبرې به داسې دا به د دی د مزاج سره برابرېږي نه نو لہذا چې چا نه سړی بیعت کوي نو اول خبره دا کتل پکار دی چې دا شیخ زما چې کوم دی زما مزاج او د دی مزاج یو بل سره موافقت شته علب اعتمادی او اعتماد پسې بیا انقیاد دی بس شیخ خبره وکړه پای کې بچو چرانی پس هغه خبره په پټو سترګو باندې قبولې بلکې زموږ استاد صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتهم موږ ته فرمایل وای بچې دا تاسو چې اوس علم وکړو اوس به تاسو د تصوف لاین کې کار کوئ همدغه وي چې داسې شیخ وګورئ چې ستاسو سره مناسبت وي او بیا به د شیخ سره داسې کالمیت فی ید الغسال مړی نه مړی اوس عسال مړي له چې غسل ورکوي کله داسې اړی کله داسې اړی مړی دا نه وایي چې ته چې دی نو ما ولې اړې بس مړی وایي ټیک ده نو د اصلاح د نفس د پاره د کامل شیخ ضرورت ته او چې صرف کامل نی د مکمل وي حکیم الامت شاہ شرف علی تانوی رحمت الله علیه په ملفوظاتو کې واقعه لیکل ده کله کله اوسړه کامل مستقل شیخ چې هغه کامل وي هغه مکمل وي کامل معنا را خپل کمال ته رسیدل دي مکمل هغه چې بل کمال ته رسي بل تم توجه کوي حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د مصلح د پاره د تجربه او د چل ضرورت وي د کمال ضرورت دور نه وي او بیا هغه یو مثال ورکړی دی یو پیر صاحبونو پیری کوله خو په وزن د کاروبار کوله د دنیا د پاره لګیاو د آخرت سوچ او فکر نو مریدان براتلل هغه به بیعت کو د مریدانو لجدنو اصلاح کوله او په تصوف باندې پویدو چل ولد ورته مصلحو ها مریدان لوی کمال ته رسیدل یو ځل مریدان کېناستل هغه د خپل مرتبه معلومې دي چې موږ په دې مرتبه کې یو ځل مریدان کېناستل و یاره ګورو دا حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه دا واقع لیکلی ده چې موږ دوره کمال ته ورسېدو خو چې زموږ د شیخ مقام او مرتبه څه ده انو چې د هغه وکتل نو د شیخ مقام او مرتبه چرته نه ښکارېده نو هغه بیا یو ځل شیخ صاحب سره ادبن کېناستل وی حضرت بیا ادبي دي ما پې موږ خو دغسې چې تاسو نه هم څه زده کړي دي د هغې په رڼا کې موږ وکتو خو موږ ته خو لکه څه شی نظر کې را نغی نو هغه شیخ سر کته کو اوښکې روانې شوې چاو چونکې زما مقصد هغه الله قربت نو هغه آخرت نو دنیا وه انو هغه دنیا چې کوم دی هغه ما چې دی نو پې وګټله تاسو د آخرت په نیت په قربت راغلی وای نو تاسو الله کمال ته ورسولئ نو زما سره وګوره څه څیز نشته دی اوهو دا مریدان به دې پوه شو دی وی ښه
چا چې زموږ دومره تربیت کړی دی چا د لاسه چې موږ دومره کمال ته رسېدلي هغه موږ دقسې پرېږدو هغه یې الله ته متوجه شو هغه په دعاګانو شو او الله نه یې وغوښته چې خدایا د چا د وجې چې موږ ته مقام میلاو شوی دی الله هغه ته مقام ورکړي حضرت صاحب تانوی رحمت الله علیه لیکي حضرت تانوی صاحب فرمایي چې د هغه مریدانو د هغه د دعا او د توجه په برکت باندې الله ورته لوی مقام ورکړ نو دا دې دپاره چې ګوره په خپله کامل نو خو مکملو چل ولا ورته نو الله تعالی دی الحمدلله زموږ اکابر دی موږ ته کامل او مکمل مشران نصیب کی نو چې کله د رجال الله سلسله ترازی سلسله صد هغه زنجیر دی هغه کړای ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روانه ده او هغه د خلکو اصلاح کوي او خلک الله سره لګي او دغه تسلسله وي نو په دغه سلسله کې چې د چا نه بیعت کې د هغې دپاره علماو دا خبره لیکلې ده چې هغه شیخ کې څه صفات پکار دي یو خدا ده چې دا کامل مکمل وي دویم دا هغه عالم وي خو د نصاب علم ته مراد نه دی د نصاب علم ګوره زموږ د اکابر علماء دیوبند سید الطائفه چې ورته وایي د دې ټولې طائفې سردار چاته وایي د چا نه چې دا ټول پیس خور دی هغه حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دی حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د نصاب عالم نو او ګوره مریدان څوک څوک د شاه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه غونته شخصیت د آیت من آیات الله د حجت الاسلام د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه غونته شخصیت او بیا حجت الله فی الارض هغه عظیم شخصیت حکیم الامه شاه اشرف علي تانوی صاحب چې دغه متعلق زموږ ډېر اکابر وي چې دا په هندوستان په خطه باندې داسې شخصیت تیر شوی دی چې شاهد په ټول تاریخ کې به دې خطه داسې سړی نه دی راغلی حضرت تانوی رحمت الله علیه تصانیف چې سړی وګوري الله سړي ته پته لګي او یو نه حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه 1500 تصانیف تی 1500 او په هر فن باندې په هر علم باندې سړی حیران شي په هر موضوع باندې د 1500 کتابونو نمونه موږ نشو اغسته موږ له پکې لشل به پکې پیژن او داسې شخصیت د چا نه بیعت کوي او د یو داسې انسان نه بیعت کوي چې هغه د نصاب عالم نو راځئ جی زموږ استاد صاحب د وفاق المدارس العربیه پاکستان صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب الله ته څومره مقام ورکړی په ټوله دنیا خور دی د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتم شیخ چې کوم پیر چې کوم هغه ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه حضرت عارفی رحمه الله دا د نصاب عالم نو بلکې یو عام حکیمو خدا حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه په صحبت ته چې کم زړې تله دی انو الله هغه نه چمکاو کړی دی د مامورات او د منهیات علم وسره نو شیخ د واردا لازمه ده
چې په هغه کې د ماموراتو د منهیاتو علم دا د وسره وي. او بل هغه شیخ چې هغه صاحب نسبت وي. د صاحب نسبت یو آسان مطلب دا دی چې دا سلسلې دا کړای چې کوم د بره نه را روانه ده دغه کړای د هغې سره متصل وي او هغې سره لګېدلی وي او دته یو کامل شیخ اجازت کړی وي چې ته مخکې دا سلسله وچلوه او دا خوره که. او بل شرط علما دا وایي چې هغه د متبع د شریعت او متبع د سنت وي. اصل بنیادی چیز هغه اتباع د شریعت ته چې انسان ګورئ پیری دې ته نه وایي بزرګي دې ته نه وایي چې یو سړی دې ځای ناست دی او تا ته د غیب علم وایي. او داسې خلک دي جوګیان دي ساحران دي چې ته ورته خپل نوم ورکې که نه خپل نوم او د پلار نوم ورته ورکې او د مور نوم ورته ورکې هغې خپل حساب وکړي او تا ته به هغوی ټک په ټک وایي ستا دا مزاج دی ستا دا فطرت دی او ته تا د کار کې دا حتی دې پورې سړي سره ځي یاره ته پیدا شوی په پلانکي ځای کې پیدا شوی داسې کمره وه حتی ستا د والدې چې کومې کپړې وي هغه ته هم چې ته پیدا کېدې داسې کپړې اچولې وي او دا جوګیان دي نو ته به څه وایې دا ولي دی او حالانکې چې ګورې نو مونځ به نه کوي ګنده به وي ناپاکه به وي. دې د وجې شاه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه فرمایي که چېرې تا یو سړی ولیده چې یصبح علی الماء سمندر دی په سمندر دقسې هوا روان دی ویطیر علی الهوا اتی ویني چې په هوا کې الوزي او تی ویني چې یو ساعت د دنیا په یو کناره کې دی او بل ساعت د دنیا په بله کناره کې دی. لا تعد من اولیاء الله تعالی دی به د خدای د اولیاءو نه نشمیر کې حتی تعرض علی کتاب الله و سنت رسولی چې څو پورې دیتا د الله کتاب ته او دیتا شریعت ته مخکې کړی ني. کرامت مضموم نه دی خو لکه یو انسان سره کرامت کیږي نو په کرامت خود ته اجر نه ملاویږي بلکې کله کله دې د وجې اولیاء د کرامت نه ډېر یریږي او بعضې اکابر یو ډېر عجیبه جمله لیکلې خو هغه اوس دې دا کې وام نه د کرامت متعلق چې د اولیاء کرامت څنګه ګڼي ځان دپاره هغه یې داسې شرمېږي که نه چې تپوس یې مه کوه چې کرامت دې صادر شي ولې په هغې باندې اجر نشته دی اجر زمونږ دا پید او برکت دی د چا روان دی دا در شیخ صاحب والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نور الله مرکزه دا هغوی ملفوظ موږ د شیخ صاحب نه بار بار اورېدلی دی او هغوی به فرمایل چې اجر د طاعت په قدر د مشقت دی چې څومره د ډېر مشقت اوچت که څومره د ډېر تکلیف پورته کو او دوره به الله تعالی تا ته چې د ډېر اجر درکوي او نه چې ته مشقت نه پورته کې او تا سره دغسې لطفونه کېږي نو انعامات خو دي خو کله کله دې کې سړی یریږي هم که نه چې الله وایي ما درله دا درکړه دا انعام مې کو دا انعام مې کو دا انعام مې کو ته ولې باغي وي
بیا وسړې څه وایي. نو شیخ د پاره دا لازمه ده چې هغه د متبع د شریعت وي او متبع د سنت وي. ګورئ جي د دیوبند اکابر نه دي زمونږ دا ټوله سلسله زیات تر د دیوبند ټول اکابر دا سلسله چشتیه کې دي. تاسو ګورئ شاه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چشتی و، دارالعلوم دیوبند بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چشتی و، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چشتی و، او مولانا حجاز علی صاحب چشتی و، شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه. دا ټوله سلسله چشتیه اصل کې دا د چشتیه بنیادی د حاجی امداد الله صاحب نه را روانه ده. او دا سلاسل نه دي او دا تصوف د دیوبند د تصوف بنیادی طور د رسول الله په دور کې بعد د رسول الله د صحابه دور کو خدارک په صحبت باندې انسان کمال ته رسیدو. خو چې کله ربطه رستو دور راته نو د قربت د پاره اکابر مختلفې طریقې مقررول. لکه څنګه چې ما تاسو ته وی صحابه خو درس نظامی نه ویلې، دا نن چې موږ درس نظامی وو او په کوم درس نظامای باندې موږ ته عالم وای صحابه د سر نه دا شی اړو پیجندنه، نو بیا خو لکه موږ د سر نه عالمان نشو. انو دارنګ صحابه دا طریقې دا ذکر اذکار دا مراکبی دا دغه په دور کې نه وی داسي. نو خو بیا چونکه چې کله طریقې اکابر مقرر کړي اسلاب مقرر کړي نو چې رب طرف د وخت پکې تیرېدو نو پاغي کې نفسانیت او شیطان پکې خپل اثر اچي نو ډېر خبره پکې خرابې رااله. بیا په دغه پیرای کې دغه مریدای کې ډېر خلک دي نو آغا کاروباریان پکې رااله. هغه د دې تصوف نه د دنیا د ګټې ذریعہ جوړ کړه، هغه دې نه د مزو چرچو لار جوړ کړه. الله دې جزای خیر ورکی. د خپل صدای مجدد شاه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ته هغه تصوف دنیا ته خو چې تصوف څه ته وایي حضرت وی تصوف بنیادی دا د باطن اصلاح ده، دا د انسان تربیت ته. او وی میں فرمائل وہی کسی کو مراتب حاصل کرنا ہو کسی اور کے پاس جائے، میرے پاس تو وہ آدمی آئے جس کو انسان بننا ہو. اول خو چې موږ انسانان شو ګورئ جی موږ ډېر کارته داسې کارونه کوو. دا اوس به مثلا میلمه راشي دا زموږ عام عرب کې پوه خلک دا کوي، ناپوه نه پوه خلک دا کوي. یو میلمه راغی اوس هر سړی به دې پوهېږي چې د خدای په کور کې به ټیل نه وي، د خدای په کور کې به شور نه کوي. او بیا چونکې هغه وقف وي نو په وقف سیز کې که ته په کړکای باندې یا په بل څه باندې ورلې او هغه دې مات کړو نو دا ټول قوم ته به ته جواب دی. دا څومره لوی ګناه دی. خو صحبه چې څوک میلمه راشي په دغه جومات کې دا پوه خلک منډې وایي هم هغه یې ټیلې وایي. اوس زموږ تربیت نشته دی. زموږ استاد صاحب شیخ الاسلام صاحب یو ځل چې دنو په مانسیره کې بیانو او حضرت فرمایل چې زه مانسیرې ته بیان لتلم نو ما قتل چې د ابټاباد نه خلک را روانو په لاره باندې خلک زه چې په لاره تېرېدم ما قتل وایي زه چې هلته لاړم نو د مازدیګر مونځ ټیم بیان شو نو چې بیان شو مازدیګر مونځ ته موږ ډایرکټ ودرېدو او ما ته اندازه و د خلکو ټولو تقاضا دا و چې موږ به لاس ملاوو. ولې لاس ملاول فرض دي زموږ په نسبت باندې. موږ چې درته موږ چې کوم ځای سبق ویلی دی که نه و د بیت المقدس یو امام راغی 90 سال عمر ډېر شخصیت وي الله والا یو روب ورکړو شان. تاسو یقین وکئ که موږ خواله ولتلی شو. امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب راغلی و زموږ استادان هغوی به ډېر سخت غوسه کېدل بلکې اخراج به یې کو په دې باندې. زته هلته یو طالب دارالعلوم اوس هم په دارالعلوم کراچۍ کې یو طالب منډه ووایي هلته مولانا صاحب راشي مولانا صاحب هم دقسې سب ته راشي دې د ګینې مجال دی څوک خو دې ورته پاسي هغوی نه پرېږدي داسې خو دا د ادابو خلاف د هغوی وي. انو حضرت وی چې کله ما وکتل چې امام اهل سنت چې رالو
نو چونکه خو پښتون هغه ته اندازه و چې دا طالبان لاس ملاوي او دا شیخ صفدر صاحب رحمت الله علیه ډیر عمر او ډیر ضعیف نه هغه وی چې نه من زلاس ملاوم نو دغه سي په دارالعلوم غ منبر باندې ناستو او غټه تکای ولا دی جوړه کې خو د لاس په داسې کې خو بس موږ به راتیریدو یو بلاس ملاو ان شیخ صاحب چې ما خلکو توقت الجره دی بلاس ملاوي نو چې سلام د موضوع ګرځید نیمه امام ته وی چې زه مسافر وم هغه ته ما مایک راکا وای ما خلکو ته چې ما ته پته ده چې تاسو ټول لاس ملاول ما سره لاس ملاوي او د جمعه د دومره رش راځي دغه به تاسو کړکای ماته کوي ډېر لوی نقصان به کوي لہذا زما درخواست ده تاسو په خپل ځای کې نه تاسو ما پاسي زه په خپل راځم اې د جمعه د یو سر نه شروع شو او داسې یو سب پانې تو هغه سره لاسونه ملاول ورته له شخصیت او څنګه تربیت دا چې کامل شیخ سره زړه پاتې شي کنه یو ځل د حکیم علامه شاه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه بیان کو او په بیان کې یو ډیر ناشنا نقطه الله زین تراوز الله وت الهام کو وغي وي چې حضرت هغه نقطه وی نو مجمع ته وی غور سے سنو میں تمہیں ایسے علمی نقطہ بتاتا ہوں تم نے کسی سے نہیں سنا ہوگا نہ سنو گے صحیح ہوئی وہی ذرا داس علمی نقطہ وام چې تاسو به د چا نه هم نه اورېدلي وہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور بیا وی یہ میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں دا خدای د نعمت شکر ادا کوم او دا خبره مې ته وکړه او چې څنګه دا خبره وي او دا چې سره کته او کیفیت پر راغې او استغفار شروع چې استغفار شروع کو او سری اوچت کو زه بخنه غواړم ما ډېر لوی ګناه وکړو او لوی مجموعه د بزرګونو خلک وته ناسته وای ما ډېر لوی ګناه وکړو یو خو زه په عجب کې مبتلا شم چې ما وی چې دا نقطه تاسو ته بل څوک نشي ویلی زه یې وایم خدای مال را کړی ده او بیا دی عجب ته ما د دین نوم ورکړه ما ورته تحدیث نعمت وي لہذا وایي زه بخښنه غواړم دا زما د زړه دنیا دی دا روانه شوه هسې تاسو په ایمان وایي حضرت علي صاحب ډېر لوی سړی و یو کشر زما غوندې یو کس هغه به داسې کینې د ځان تذلیل به په خپله داسې وکړي سل کاله کې نه کوي دا اله سړی کوي چې د کامل شیخ سره د اولیاء په صحبت کې پاتې علا کل حال اصل شی دا اتباع د سنت دا نه ده چې د تا ته د غیب خبرې کوي و دا نه ده چې د تعویذ او د دم اثر کوي اصل شی بګورو یو مریدو شاه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه سره 18 سال پاتې شو 18 سال اتلس کال پاتې شو انو حضرت گنگوی صاحب ته وای حضرت ما خو تاسو اتلس کال خدمت وکړو تاسو وګوره ما کرامت او صاحب نوې خبره ونه لیدله هغه ورته بچي بده اتلس کال کې تاسو چرته لیدلم چې ما نه سپیولو تکبیر ویلا پاتې شي او ته نه دي او تا زما یو عمل لیدل دی چې هغه د شریعت خلاف وي هغه ته نه دي نه بچي اصل شی دا خو اتباع د شریعت ته الاستقامه فوق الف کرامه چې کله سړی په دین باندې استقامت کوي او په دین باندې استقامت سره لګیایي دا د زرو کرامتونو نوم څه شی دی اوچت دی چې کله انسان و د کامل شیخ په صحبت کې وي انو د په دین باندې استقامت وي او د چې کوم شیخ ځان لګوري هغه به هغه شیخي چې هغه متبع د سنت او متبع د شریعت وي بیګا در شیخ صاحب
دامت برکاتم بیان کې فرمایل کنا زمونږ کابر وای یو سره ټول شپه لګیا د نوافل کوي ټول شپه وظیفې کوي او خلاف سنت لګیا دی او بل سره دی هغه پاسې د لیټرین ته لړ او د اسما دی له پټی ته لړ دا او د اسما د په سنت باندې وکړه د نبی علیہ السلام په طریقې وکړه او دا سره دا ټول شپه عبادت کوي دا دنه بهتر دی ولی دې چې دې په سنت باندې لګیا دی دې د سنت اتباع کوي او سیوا چې کله تا ته داسې کامل شیخ ملاو شي انو دا هغه کامل شیخ په صحبت کې پاتې کېدل او دا هغه کامل شیخ نه پیز حاصلول دا عظیم نعمت دی او بعض بزرگان فرمائی وای د کامل شیخ عالم با عمل په مجلس کې پاتې کېدل بلکې دا د بزرگانو کول نه دا د حضرت علی صاحب کول له وای دا په جنت کې د پاتې کېدو نه بهتر دی حضرت علی صاحب فرمای د با عمل عالم په مجلس کې ناستا دا د جنت د ناستې نه اوچته ده چاته تاسو کو چې څنګه اوچته ده انو هغه وته فرمایل چې ګورا په جنت کې ناستا د جنت انعامات دا ستا زړه او نفس غواړي چې ته په مزو چرچویا دا ستا د نفس او ستا د زړه طلب دی ستا د زړه خواهش دی او د نیکانو آل الله او د اولیاء په صحبت کې ناستا دا د الله طلب دی الله وای چې کونوا مع الصادقین او حضرت علی صاحب فرمایل چې کله د الله د منشا او د انسان د منشا په خپل کې ټکراو راشي د چا غو اوچتای انو لازمه خبره ده د الله منشا اوچته وي د وجنه د با عمل عالم د کامل شیخ په صحبت کې پاتې کېدل او دا د جنت د پاتې کېدو نه بهتره ده ناظم صاحب سوئی صحیح ده یو ځل حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه چې کوم دنو هغه په مجلس کې مفتی اعظم پاکستان چې د دارالعلوم دیوبند صدر مفتیو مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله هغه ناستو انو مفتی شفیع صاحب چې کوم دی حضرت تانی صاحب تو فرمایل چې حضرت دار ته وایي چې یو شعر کې راځي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بیریا پارسا یو شاعر وای چې یک زمانہ یو ساعت تو اولیاء اللہ په صحبت کې ناستا بہتر از دا بہتر دے 7 سال طاعت بیریا 100 کال طاعت عبادت یو سړی بیریا عبادت یعنی ریاکار عبادت نه خالص عبادت بیریا عبادت د الله د رضا عبادت کی وای د دین د دی ولی د اهل الله په صحبت کې ناز د 100 کال عبادت نه اوچته ده نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ورته عرض وکړه چې حضرت دا د شاعر ډېر لوی مبالغه نه ده کړې د ډېر لوی مبالغه نه ده کړې چې 100 کال بیریا عبادت د یو بزرګ په مجلس کې لګا ناز ته اوچته ده نو الله اکبر حکیم الامت حکیم الامتو
شاه اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه وتو فرمایل وای مفتی صاحب زه خوام چې دا شعر داسې دی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لک سالہ طاعت بیریا چې یو زمانہ د اهل الله په صحبت کې پاتې کېدل دا د بیریا 1,00,000 کال عبادتونه بهتر دی او بیا ورته شاه اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه وجه وي وجه دا ده چې تش عبادت باندې د کامیابی وعده نشته دی که په تش عبادت باندې د کامیابی وعده وا نو د شیطان نه چا سیوا عبادت نه دی کړی بعضې کتابونه لیکي هغه په کائنات کې داسې ځای نه پرېښودی چې هغه پې سجده نه ولګولې نو عبادت خو د شیطان ډېر زیات و نو که په عبادت باندې کامیابي وه خو شیطان به کامیاب و نو د تانی چې په عبادت باندې په تج عبادت باندې د کامیابی وعده نشته دی او د اهل الله په صحبت کې پناسته باندې په دې باندې چې دنو وعده شته چې کم سړی اهل الله سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یشکا جلیسهم ٹھیک تا گانا انو الله دې زمونږ د اهل الله صحبت نصیب کی باقی چونکه ټیم ډیر سیوا کیږي انو بس بیان به بده ختم کم تاسو به سنت تو کوي دغه ځای کې سایډ د لار پرې دی کاغی راځي به استاد سره ملاو شي نه کر راځي بس موږ زوره ټیم انتظار نشو کولی و ما علينا الا البلاغ سنتو